چې زما نه دې واسف هم 10 لک روپۍ اخیستي دي او 51 لک روپۍ په شنګلې کې ماته نور هم معلومې دي. د نوکرۍ جانسۍ خلکو له ورکړې ده او د نور د خلکو سره دوکه او فراډ کوي او د سخر د خولې خبره ده چې تقریبا 2.5-3 کروڑ روپۍ د خلکو له غواړي. محمد نه د وزیر اعلی له طرف نه څه دباو شته، نه د پولیسو له طرفه څه دباو شته. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن سواد کتونکو زم سلیمتر او تاسو ګوره پروګرام د نن سواد. د نن سواد په نننی پروګرام کې بس تاسو سره هغه 13 ورځو کې چې یو ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوی و د واسف، بیا د هغې نه وروستو دغه د خواښې ویډیو وایرل شوه. د واسف کوم ویډیو چې وایرل شوی و په هغې کې هغه ذکر کړی و چې یاره صافسران دي، بیا دغه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د محمود خان او دغه د ورور احمد خان څه ذکر کړی و چې څه پیسې په نوکریانو باندې زه اخلم، د هغې څه حسامات راځي، خو زیاتره چې دي دغه افسرانو او دغه وزیر اعلی صاحب یا دغه ورور ته ورکړی شي. د هغې نه وروستو بیا د هغه د خواښې ویډیو چې دا وایرل شوه او هغې څه فریاد څه دغه کړی و، جړا کړې وه چې یاره د واسف د وجې نه چې دي پولیس موږ تنګوي او سبا یې خوری دی، هغې نیولی دی او هغه چېرته کې زه پسې مختلف تاڼې مې د سوات په کتې، خو هغه چې دی هغه ما ته څه پته د هغه ونه لګېده، څه درک راته ونه لګېدو چې زما خوری چې دی په کوم ځای کې پولیسو چې دی هغه ګرفتار کړی دی یا چې دی په حراست کې هغه ساتلی دی. په هغې باندې به بحث کوو. خو د هغې نه وروستو په دې کې چې کوم دریم کردار دی چا چې پیسې ورکړي دي د چا د نوکریانو دپاره، هغه کردار چې دی هغه هم مخې ته راغلی دی. هغه 2 کسان کوم چې په دا ویډیو یې کړې ده د واسف ده او هغه کوم ویډیو کې چې هغه کومې خبرې واسف کوي او دا چا چې وله ویډیو کړې ده په موبایل باندې، هغه کسان چا چې پیسې ورکړي دي هغوی مخې ته راغلي دي، هغوی خپل یو دغه اوپینین یو خپل یو رایې ښودې ده چې یاره زموږ نه کې مې دا پیسې چې اخیستی شوي دي، دا پیسې چې دي صرف واسف اخیستې دي. په دې کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا یا د هغه د رور یا د نور چا داسې هغوی ښه کلم کله هغوی د میډیا سره خبرې اترې وکړې، هغې کې هغې اظهار وکړو چې یاره زموږ د دغې پیسو سره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان یا د هغه د رور هېڅ قسمه تعلق نشته. هغه وایي چې یاره د نور افسرانو هغه وایي یا د نور کوم کسان چې داسې سرکاري دي هغه وایي چې یاره موږ ته په دې کې هېڅ قسمه څه دغه نشته چې یاره زموږ دا پیسې چې دي هغه به دغې کسانو اخیستي. هغوی صرف او صرف دغه چې الزام لګوي هغه په واسف باندې لګوي. هغوی د میډیا سره څه خبرې اترې کړي دي، عرفان دی ورسره چې دی جاوید دی، هغوی د میډیا سره نن څه خبرې اترې کړي دي، خپل کوم خیالات چې دي کوم د هغوی سره چې دا پیښه شوه هغې باندې هغوی پوره تفصیلا چې دی خبرې کړي دي. هغه خبرې اول ستاسو ته مخې ته ږدو، بیا د هغې نه وروسته راځو چې یاره دا کوم 2 ویډیو چې مخې ته راغلي دي د واسف او د هغه د خواښې چې یاره په هغې کې څه ویلي په هغې باندې لږ شانتې مختصر بحث کوو. ولول د دوی دا خبرې اترې وړو کوم چې د میډیا سره دوی خبرې کړي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عرفان الله دی، د پلار نوم مې سیف الرحمن دی، زه د کوزې باندې اوسېدونکی یم. سرچي زموږ سره چې کومه واقعه راغلې وه که نه، مونږ ډېر زیات مجبوره وو. پلار عاجز مې بیمار دی، ورور مې د 6 کالو نه په جیل کې و، بیا آزاد شوی و، خو زمونږ مالي کمزوري وه، د دې وجې نه مونږ ګرځېدو. ټول هر سړی دا کوشش کوي چې زه څه په څه نه څه جاب شم، یا په بهر ملک یا په خپل ملک کې مونږ دا کوشش کوو چې مونږ ته څه نه څه جاب میلاو شي، میلاو شي. د بلې باندې یو نواب نومې هلک دی، هغه زموږ سره میلاو شو. هغه وایي چې ما ته یو کس معلوم دی، د هغه نوم واسف دی. هغه مونږ ته اول نوم خپل غلط ښوولی، د هغه نوم عباس، مونږ ته عباس ویلی و. او عباس د پلار نوم رشید احمد و، ډېر دردیال و. بیا چې کله مونږ د هغه معلومات وکړو نو د هغه نوم چې مونږ ته غلط ښوولی و، د هغه نوم واسف احمد و، د پلار نوم یې رشید احمد، ډېر د دردیال و. هغه وایي چې وروره زه به دله پوسټ وکړم، خو بغیر د پیسو نه په یو دنیا کې هم دا پوسټ تاسو ته نه شي میلاویدی. د هغې دپاره به تاسو خامخا پیسې به ورکوئ. دا پیسې ما څونه روپۍ به راځي، هغه وایي چې دا خو مونږ ډېر یو تاسو غریبوالی دی. بیا لکه ما ته وایي نواب چې د دې ډېر زیات غریبوالی او سبزي ته ورسره ګزاره وکړه. نو هغه زموږ ما ته وایي چې تا به 2 لکه روپۍ راکړې. مونږ سره خو نه مونږ 2 لکه روپۍ قرض کړې، پیسې مونږ هغه له ورکړې. بیا د هغې نه پس مونږ سره به میلاوېدو. بیا چې مونږ کله د هغه کوشش شروع کړو، د هغه چې مونږ معلوم کړو چې دی د کوم ځای رجاب کې د چا سره تعلق دی، څنګه دی دا کوي. هغه په لاوشتاک چارباغ کې په جاب باندې و. دلته یې نوم خپل نوم واسف احمد دی، د پلار نوم رشید احمد دی. او سړی چې بیا مونږ معلومات وکړو نو هغه ګڼ کپ و. دا ویډیو ما جوړه کړې وه، سرجي دا ما په دې جوړه کړې وه، ما کې سړی سبا ورځې یا زموږ نه وتښتي یا بل څه مسله شي، بیا مونږ سره څه نه څه ثبوت وي.
په دې ویډیو کې هغه د وزیر اعلی د کورنۍ هم چې د نوم اخیستی چې دا پیسې موږ هلته ورکوو دغه کې څومره حقیقت دی او تاسو بیا رابطه کړې ده چې یاره آیا د دغې حقیقت څه دی؟ سرجي هغه خو دا په ویډیو کې هغه د وزیر اعلی او د هغه د رون نوم اخیستی و چې په دې کې ماته 25,000 روپۍ پخوا او د نورې افسرانو له ځي خو د وزیر اعلی او د هغه د رون نوم یې اخیستی خو د هغو په دې کې زما نوم جاوید علي دی پلار نوم مې دی محمد علیم جان او د کوچ باڼې اوسېدونکی یم 2,00,000 روپۍ ما ورکړې وې او 2,00,000 روپۍ مې نه ده ورکړې ما پارټ ټایم 5,000 روپۍ ورکړې ما سره پکې 2,00,000 روپۍ کمې وې ما ویل مې 5,000 روپۍ موږ هله درکړو چې دا مې کله اډر راغی زه به نواب ورکړم نواب به ذمهوار شي هغه ما ته وایي چې موږ د پاپړو کاروبار نه کوو ما له به ټولې روپۍ راکړې 2 ټایم دلته درکوم دا 2,00,000 روپۍ ما له راوړې نو تا به زه هغې نه بعد کار کوي چې زما نه دې واسف هم 10,00,000 روپۍ اخیستې دي او 51,52,00,000 روپۍ په شنګلې کې ماته نورې هم معلومې دي د نوکرۍ ایجنسۍ خلکو له ورکړې ده او د نور د خلکو سره دوکه او فراډ کوي او د صغر د خولې خبره ده چې تقریبا 2.5-3 کروړ روپۍ دلته خلکو نه وایي په عموما نه د وزیر اعلی له طرف نه څه دباو شته نه د پولیسو له طرفه څه دباو شته حاجي کتونکو تاسو د عرفان الله او ورسره کم جاوید چې د هغوی تعلق د کوزي باندې سره دی هغوی په دې خپله ویډیو کې باقاعده دغه کوي چې یاره زموږ نه کمې دا پیسې چې اخیستې شوي دي د محمود خان یا د هغه ورور نه دي اخیستي په هغې کې هغه هېڅ قسمه ملوث نه دی د هغې سره هغه بالکل هغه الزام چې لګوي کم دغه چې خبره کوي منظرکشي چې کوي هغوی چې کومه ویډیو کړې ده هغوی صرف دا تپوس دې موږ وکړو میډیا والا چې یاره تاسو دا ویډیو ولې داسې چې دی جوړه کړه تاسو ته څه ډاوټ و تاسو ته څه شک و نو هغې وایي چې یاره زموږ سره خو څه بل څه پروف نه و دې سړي زموږ نه پیسې اخیستې نو موږ وایي چې یاره سبا ورځ کې په عدالت کې شي یا په جرګه کې شي یا په تاڼه کې شي موږ به دا ویډیو د پروف په طور باندې پیش کوو چې یاره زموږ نه دې سړي دا پیسې اخیستې دي یو طرف ته خو دغه ویډیو چې مخې ته راغله د واسف ته بیا د هغه د خواښې ده بل طرف ته دې کسانو دا خپل اقرار وکړو چې یاره زموږ نه کمې پیسې چې اخیستې شوي دي په دې کې د دغې حکومتي اهلکارانو د حکومتي چارواکو د وزیر اعلی صاحب یا د هغه د رول هېڅ قسمه کردار نشته خو بل طرف ته پولیس لګیا دي پولیس د واسف د ګرفتارۍ دپاره چې دي ځای په ځای چاپې اچوي او زما کم اطلاعات او زما کم سورس چې دي هغه وایي چې عنقریب په دې ورځ نیمه کې به واسف چې دی هغه به د هتکړو کې بندیوان د جیل د تنبو یا د تاڼې د تنبو لاندې شاته به هغه چې دی هغه په تاڼه کې ګرفتار وي دغه چې دی د هغه دپاره د ګرفتارۍ دپاره هلې ځلې په ډېر غټ کچ سره په ډېر غټ تعداد سره چې دي پولیسو شروع کړي دي او غریب چې دی هغه به ګرفتار شي هغه کمې خبرې چې هغه به وروسته هغه اورو میډیا ته به هم هغه پیش کېږي هغه چې دي هغه خبرې به هم اورو دغه به هم اورو چې یاره دا اصل کې واقعه څنګه شوې ده خو زه به مختصر په دې یو دغه باندې بحث وکړم چې یاره زموږ دا ملک چې دی د پاکستان صوبه خیبر پښتونخوا هم دغه یو دغه د صوبه ده بیا ضلع سوات چې دی د هغه هم یو ضلع ده دغه خیبر پښتونخوا پاکستان کې میرټ چې دی هغه تقریبا ختم دی موږ وګورو دلته کې دا ټیک ته په دې نوکریانو کې به دا نوکري به نه خرڅ شوي دا سړی چې کم دغه کوي بیا چې موږ وګورو په ډېر ځایونو کې د خلکو الزامات دي د خلکو ګیلې دي شکوې دي که هغه دا حکومت دی که هغه تیر حکومت دی او که د هغې نه نور کوم حکومتونه چې را روان دي هغې کې دوی د خلکو دا یو الزامي چې یاره نوکریانې چې دي هغه خرڅېږي نوکریانې چې دي په هغې باندې پیسې اخلي دا ضروري نه ده چې په دې باندې ډایرکټ یو منسټر پیسې واخلي داسې هم کیدی شي کله چې موږ د دې منسټرانو سره د دې ایم پی ایګانو سره میلاو شو هغوی ته وایي چې یاره تاسو کلاس پور چې دي وینا هغوی ته موږ دا کوو چې یاره تاسو باندې الزام دا دی چې دوی په کلاس پورو باندې یا په نورو دغه باندې دوی پیسې اخلي هغه وایي چې یاره د هغو وینا دی چې یاره که موږ په دې باندې یو کس ته خپل کارکون ته دا دغه ورکو دا نوکري ورکو هغه ته دا کلاسپور دا دغه ورکو چې یاره ته په دې باندې خپل زوی خپل ورور یا خپل دغه چې دی په دې باندې نوکر کا یا هغه له داسې په ګفټ کې ورکو دا د هغوی ثواب دید دی هغه وایي چې یاره دا موږ ورکو دغه سړی ځان له خرڅ کړي په هغې کې زه نه یم شامل په هغې کې زما دغه نه شامل چې یاره مرضي نه شامل ما خو د خپل کارکون له ورکړی د خپل یار دوست له مې ورکړی یا د خپل رشته دار له مې ورکړی ځکه چې دا زما ثواب دید دي دا کلاسپور دا نوکري یا دا دغه خو که په دې مخکې څوک پیسې اخلي نو دا به د هغه دردسر دي او د هغې نه هغوی بالکل ډډه کوي او هغه چې دي د دې الزامونو نه ځان بریوزما ساتي خو بل طرف ته زه دلته کې یو دغه خبره کوم چې یاره دا کوم ذمهواري چې ده دا د حکومتي
خلکو ده د منسټرانو ده د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ده ورسره سره دغلته کې چې نور انټي کرپشن د کرپشن لپاره آی بي یا نورې څومره چې ادارې دي هغه ټولې چې دلته کې موجود دي هغه حکومت جوړې کړې دي دغه لپاره دي چې یاره دا کم دغه چې کېږي دلته کې 2 نمبریان چې کېږي په نوکریانو کې پیسې اخیستې کېږي که میرټ نه پالو کېږي د دې ټول لپاره هغوی دغه ادارې جوړې کړي دي دغه ادارو له یو خپل کردار لوبول پکار دي او خصوصا وس سی ایم خیبر پښتونخوا محمود خان ته دا غرور یا نور کم داسې چې وابسته د دې پارټۍ تحریک انصاف سره ځکه چې تحریک انصاف راغلی و د هغې په حکومت کې د هغې نه مخکې هغوی د عمران خان صاحب دا ناره وه چې یاره دا تحریک انصاف کې به انصاف کېږي هر شی په میرټ باندې نو دا یو غټ سوال په هغوی باندې راوچت شوی دی زما خپل هغوی ته دا دغه دی چې یاره دغه ملزم دې ونیسي د دې ملزم سره سره که په دوی باندې کم دا چارجز لګېدلي دي دا د مخې ته کېدي دا خپل لا کم دغه چې دي دوی دي د دغې میرټ که دوی دلته کې وایي چې یاره دعوه کوي چې یاره میرټ مه کوو میرټ که کوي ډېره زیاته ښه ده او که په میرټ کې سلک ډېر اونچ نیچي نو د هغې میرټ د کولو لپاره دي دوی مزید داسې کردار داسې یو دغه اقدامات اوچت کړي چې یاره هغه دلته کې یقیني شي او خلکو دا کم دغه چې دي هغه دا شک او شکوک شبهات چې دي یا دا کم دلته کې د هغوی د میرټ باندې د هغو سوالونه دي نو هغې باندې زما په خپل خیال باندې دوی له ښه کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي اقدامات پکار دي چې یاره د خلکو دغه کمې ګیلې شکوې او دا کم شکوک شبهات چې دي دا ختم شي راتلونکي هم داسې کم ایشوز چې په هغې به ستاسو سره وختن په وختن کینو دا کم ایشو چې وه دا یو ډېر اهم وه زما خپل سوچ دا و چې په دې باندې ستاسو سره کښېنم ستاسو سره دغه هر هغه پهلو چې دی هغه ستاسو مخې ته کېدم نور هم داسې کم دغه چې راځي به ستاسو سره وختن په وختن شریکو بس اجازه غواړم تعالی امان الله اکبر بڑی کی بہت چل رہا